الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د عزت منی د محرم میاشت شریدو نن د محرم شپږم تاریخ ته او د جمعې مبارکه ورځ ده. دغه میاشت متعلقه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث راغلی دی. یو موقع باندې پیغمبر اسلام فرمایي اکرمو شهر الله محرم، تاسې احترام وکئ، عزت وکئ د میاشتې د الله پاک چې محرم دو د هغې میاشتې ډېر قدر او عزت وکئ. د مو عزت منې دغه محرم د عربۍ د اسلامي میاشتې چې اوله میاشتو او په دغه شی یوه ورځ ده چې ته یوم عاشورا ویایي. یوم عاشورا په دغه ورځ باندې روژې نیول دا څرنګه د شریعت په نقطه نظر سره د مو عزت منې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله باندې ورسره صحابه کرام یې په خپله باندې ټولې دا ورځ روژه نیولې ده. میاشتو د رمضان د روژې نه مخکې چې میاشتو باندې رمضان روژې په نبي علیه الصلاة والسلام په امت باندې نه وې فرض شوې، د هغې نه مخکې دا یوم عاشورا روژه او ورسره ایام بیز روژې دا په د امت باندې الله پاک فرض کړې وې. خو چې کله په قرآن پاک شي د رمضان د روژې د فرضیت حکم راغلو په د امت باندې د رمضان روژې فرض کړې، هغه حکم چې کیمو د یوم عاشورا د ایام بیز حکم الله پاک منسوخ کړو. دا حکم د رمضان د روژې حکم نسخ شو. قرآن پاک شاء الله فرمایلی دی رمضان د روژې متعلقه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله فرمایي چې هغه کسونه همنو تاسې ایمان راوړی ده، کتبه فرض کړي مې دي علیکم الصیام په توس باندې د رمضان د روژې کما لکه څرنګې کتب علی الذین من قبلکم فرض کړي مې دي په تاسې نه مخکې امتي باندې، دا مې په توس باندې فرض کړي دي. مو عزت منې داسې بل د اشاره الله په قرآن پاک کې فرمایلی دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، په توس باندې مې میاشت رمضان فرض کړه د رمضان د روژې میاشت رمضان د روژې هغه میاشت رمضان روژې چې قرآن پاک غوندې لوی کتاب الله پاک په داسې نازل کړی ده. نو چې دا کله دا حکمونه راغلل د رمضان د روژې حکمونه راغلل نو دا مو عزت منې دا حکم نسخ شو، د یوم عاشورا روژه او ایام بیز روژې حکم منسوخ شو. خو استحباب شي حکم یې پاتې ده، مستحبه خبره ده، فرض واجب نه دي. که چا په دا ورځ باندې روژه ونیوله فرض واجب حکم نه ده، خو استحباب ده، مستحبه طریقه ده. الله پاک تو څه په دیر کو ډېر 200 پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړی ده چې چا په دا ورځ باندې یوم عاشورا د محرم په 10 تاریخ باندې 10 ورځ د محرم باندې که چا روژه ونیوله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې د یوې میاشتې روژې ثواب الله پاک په عملنامه شوی ته ولیکي. او بل مو عزت منې بل حدیث شریف چې راغلی دی پیغمبر اسلام فرمایلی دي که چا په یوم عاشورا 10 تاریخ د محرم روژې ونیولې پیغمبر اسلام فرمایي چې یو کل تیر شوي ګناهونه به شاید الله پاک امید ده چې الله پاک یې معاف کړو. یو کول ګناهونه الله پاک ورته معاف کوي په دا روژه باندې. او بلکې د مو عزت منې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق ادریمي چې دا روژه او ورسره ایام بیز روژې دا مخکې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې په مخکې کومې باندې الله فرض کړې وې، دا فرض کړې وې، دا دوی په خپله باندې دا روژې نیولې دي. او بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق ادریمي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دې مکې مکرمې نه لوړو مدینې منورې ته هجرت وکړو، چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې لوړو نو هغه ځکه
په مدینه منوره شي یهود هغه عبود وي، نو هغه درې قبیلې غټې غټې قبیلې وي، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع. دا غټې غټې قبیلې وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مکې مکرمې نه لاړو مدینې منورې ته، او په مدینه منوره شي نبي علیه الصلاة والسلام چې کله هغه ځای کې وکتل، هغه ځای کې هم یهودي رژه نیولې وه په یوم عاشورا، عاشورې په ورځ باندې 10 محرم باندې هغه رژه نیولې وه. وی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې تاسې رژه ولې نیولې دو؟ بیا یهودي ورته وویل، ورته وویله یا رسول الله میشو ځکه رژه نسی، میشو ځکه رژه نیولې دو چې په دا ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک نجات ورکړی و د فرعون قوم نه. په ځکه میش د شکریې دپاره موسی علیه السلام دا رژه نیولې وه، ځکه میش رژه نسی چې په هغه ورځ باندې قرآن پاک کې وجدا واقعه موجوده دو چې هغه ځکه د مصر نه موسی علیه السلام د الله په حکم سره هجرت وکړو. بني اسرائیل ورسره 12 قبیلې وې، څه کم 6 لکه کسان هغه وي دغه بني اسرائیل ورسره وي. موسی علیه السلام سره ګار د مصر نه ووتل. چې کله دوی مصر نه ووتل نو دوی هغه ځای کې دوی تلل، وروسته د فرعون لشکر دي، فوجونه دي، او موسی علیه السلام بني اسرائیل روان دي مخکې دریوب رغلو بحر کلزم. چې کله هغه رغلو نو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وویل چې موسی علیه السلام مخکې دریوب ده، او وروسته فرعون لشکري دي، فرعون ده، ظالم بادشاه ده. موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړو چې یا الله څه به کېږي؟ نو الله رب العزت حکم ته وکړو چې موسی علیه السلام چې کله ته ورسېږې نو ته په د دریوب باندې الله پاک دې اضرب بعصاک البحر، ته ووایه په د خپله ټنډۍ باندې د دریوب ووایه. چې کله هغه موسی علیه السلام دریوب ته ورسېدلو، هغه ځای کې دریوب یې په خپله همسا باندې اولو هغې نه بعد الله پاک 12 لیارې الله پاک ورته کولاو کړې. بني اسرائیل 12 قبیلې وې، نو هر یوه قبیله په خپله هغه باندې الله په دریوب ورته وچ کړو. نه په دریوب شي الله پاک لیارې ورته کولاو کړه، او یې طرف نه یې بې ورته ودرولې، او په میانځ کې د یو بل سره کتل، سره لیدل یې. ټول کسان بني اسرائیل چې کله چک شول دریوبه نه، نو هغه ځای کې آخري کار د موسی علیه السلام پښه چګوي د دریوبه نه، او د فرعون ولا آخري کار پښه ورکېدوي دریوبه ته سره د فرعون. چې کله میان دریوبه ته ورسېدل، الله رب العزت حکم وکړ دریوب ته چې په ویر شه. دریوب په رغلو، فرعون سره لشکرې فوجونه ټول الله په دریوبه شي تباه کړل. اوږده واقعه ده، خو مو عزتمن ما مختصر ذکر کړه. نو موسی علیه السلام سره بني اسرائیل په خپل سترګې باندې هر څه وکتل، هر څه یې ولیدل چې په مخ شي الله پاک فرعون ورسره د فرعون سره ټول لشکر فوجونه الله پاک تباه کړل. نو دې یهودي چې مدینه منوره شابود وي، دې پیغمبر علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله میږ ځکه دا نسی چې موسی علیه السلام شکرې دې پرانې ولا نو میږ یا د موسی علیه السلام په دین باندې میږ ځکه دغه رژه میږ نسی. نو دا دی که نبی علیه السلام ته وفرمیل چې تاسې دې وجې نه رژه نسئ، نحن احق بموسی منک. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې میږ ډېر حق دوري، چې په تاسو نه میږ حق دوري ډېرې چې میږ رژه ونسي. تاسو رژه نیولې ده، په تاسو نه ډېر حق دوري میږ چې میږ رژه ونسي، میږ رژه نسي. نو هغه پیغمبر علیه السلام دغه دی کوي دې خلک ځکه رژه نیوله، او هغه ځکه په مکه مکرمه شي. بیا پیغمبر علیه السلام اول نه دغې رژه نیوله، صحابه کرامه نیوله، ځکه چې هغه ځکه قریش وي، او قریش وي د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د هغې نه روایت ورته پوتې وي، په هغه باندې دی عمل کړو. نو پیغمبر علیه السلام یا دی سره دغه دی کوي دا یوم عاشورا یا مې بیز رژه نیولې.
او بیا په یوه موقع باندې صحابه کرامې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د یاره جانسی یا شورې پورې باندې میش یاره جانسی خو یا رسول الله په میش په دی شي بیا پارخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې نه کاینده کل زه ژوندی وم زه به یوم عاشورا رجانسه او ورسره به یوه رژه به زه مخشه به ته نسه که مخشه مې نه ونیوله یوه رژه به زه ورسته به سره نسه یعنی یا به نام محرم لسم محرم به رژه نسه یا به لسم محرم یا به لسم محرم به زه رژه نسه نبی علیه الصلاة والسلام حکم امت ته پرېږدلی ده چې صومو یوما قبله او بعده پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حکم امت ته فرمایلی ده چې تاسې رژه ونیسئ په دا ورځ په یوم عاشورا باندې ځکه دا ځکه رژه قبله او بعده یا یوه ورځ مخکې ورته ونیسئ دې سره یا یوه ورځ وروسته ورته ونیسئ چې دوې ورځې تاسو ونیسئ نو مې عزتمنې دغه د کې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې سره تشبیه د مشابهت د وجې نه پیغمبر سلام چې نه دی یار جانسی می جار جانسی او دی سره مخالفت وکړي په دغه شی اگر کې شاته د خو مخالفت ځکه سره وکړي چې د سره مشابهت مکړي دا یهود دی یوه ورځ مخکې رژه ونیسئ یوه ورځ وروسته سره ونیسئ که مخکې مې نیوله که وروسته مې نیوله دوې ورځې تاسو ونیسئ نو مې عزتمنې دغه د محرم میاشتې لیدو نن شپږم تاریخ ته د محرم شپږمه ورځ و جمعې ورځ و خو مې عزتمنې راتلونکی څلورم په ورځ باندې لسم محرم ده زموږ د پاکستان لسم محرم ده نو د لسم محرم باندې رژه یوم عاشورا دو عاشورې ورځ دو او ورسره یوه ورځ مخکې درېیم رژه ورته ونیسئ او څلورم که دا چا نه ونیوله بیا د څلورم په ورځ یې رژه ونیسئ پنځم په ورځ یې ونیسئ څلورم په ورځ هغه ده یوم عاشورا دو یوه ورځ مخکې یوه ورځ یې وروسته اما عزتمنې دې دپاره مو دا پیغام چې د دنیا ته خلق ته فایده ورسېږي که چې ښځینه وي د رژه نیوی شي که سړي نشي نیوی چې ښځینه د رژه ونیسي پوتې نشي میشتو سوې ته ووایي ځکه د دې ښځینه په وجه سره میشتو به نیول شي ځکه ته دین میشتو رسوي سیک به ورته رسوي نو دا پیغام میژ ورسوي دا پیغام چې ورته ورسېږي او بله خبره دا د مو عزتمنې چې دغه یوم عاشورا دغه د لسم تاریخ د محرم د میاشتې څلورم ورځ ده یو خو مو عزتمنې د رژې متعلقه د کوم شریعت شي په دین شي چې څه راغلي دي دغه ځینې خبرې مو ضروري بیان کړې خو بله خبره د مو عزتمنې بله دغه چې په دا ورځ باندې بال باج قبیله په اهل و عیال باندې ښه خوارود شو کړل دې متعلق د مو عزتمنې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث راغلی دی یو صحابي ده د نبی علیه الصلاة والسلام حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ورسره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورسره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا لوی لوی صحابه دغه نه د روایت نه د حدیث نه دی فرمایلی دی که په دا ورځ باندې چا په خپل بال بچ باندې خوراک وکړو شت شوک وکړو ښه فراخ وقارې پخې کړې او غوندلې او وقارې مقارې وغوندلې ختماتې وغوندي او ورسره خوروز شو په قبیله بال بچ باندې ښه وکړو ښه فراخ وکړو جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ په خپله تجربه کړې دو چې ټول کول به الله پاک په دغه قبیله په د بال بچ باندې الله ښه فراخ خوراک کو چې څوک په دغه ورځ باندې خوروز شو کو بال بچ باندې وکړو ټول کول به الله خوراک ښه فراخ وکړو نو دی وجه نه مو عزتمنې عبدالله ابن مسعود یا ورسره عبدالله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دې صحابه نه د روایتونه راغلي دي د متعلق اگر کې دا حدیث ضعیف تا کمزری حدیث تا خو د حدیث په اصول شی دا راغلي دي چې کمزری حدیث وي د فضایل په بام شي چې کله راوړل شي مقبول وي نو په باندې عمل سره کړای شي نو مو عزتمنې دی وجه نه مش په دا باندې عمل وکي حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې ما په خپل تجربه کړی دو داس مې کړی دی په بال باج باندې مې خروج شو کړی دا ګردای کل الله متشخر کړو کړی دا شذ یوتا سړی کیر شو له شپ حقو سړی
چرګه مرګه په حق کو غش مش په حق کو پیلو میلو په کو نو مې عزتمن خو سي کی خوري خو خپل بال بچ په خوري او بهترینه صدقه په خپل قبيله باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقې ثواب ده خو چې کله چې صدقه کې او چاته صدقه په ټوله صدقه شي په خپل قبيله په بال بچ باندې خوروکتا او داسې مې عزتمن صحابه کرام ګان صحابه کرام نه درو غلي دي چې دا مجرب ده تجربه په شوی دو او بل طرف ته د مې عزتمن حضرت سفیان ابن غیینه آغا لوی بزرگ ولی الله توید آغا نه دار غلی دی چې مش په خپل په دمن تجربه کړی دو الله پاک ګړدای کول په دمن شخورو کینه کو نو دی وجنه په چار دادو چې میجا د خپل قبيله په داورز باندې خروج شو کې تنظیم کی شخورو په بال باج باندې اخري اگر کې دا فرض نه دی نه دا واجب دی دا نه چې مشتو دا فرض وګڼي یا واجب وګڼي یا سنت وګڼي نه دا یو شامل د کچا وکړل صحابه کرام نه او تابعین نه دارو غلی دی چې دا من الله پاک په شخورود شو کا دا قبيله سکو وکو الله په ټول کول په دی تعالی شور کوي او بل خبره د عزت منه دا مشتو خپل قبيله بل بج باندې خوري سره د عزت منه مشتو په د علاقې ششتا په گون ششتا خوندوي یتیم وي غریب وي مسکین وي محتاج وي چې کله مشته په خکی عامه په زندگی شي عامه شګله وسره کی او خاص کر په دا ورځ باندې چې مینا هغه پاتې نشي مینا هغه پاتې نشي ځکه ګاونډي حق ده د کونډې یتیم حق ده د غریب مسکین مشتو سره حق ده نو چې په باندې د خروج شو کوي تنظیم کوي او ناره د مرید من دنه علاوه ناره کیم رسومات دي کیم دا شعر وجینه دي کیم تاریخی دی په شروع وتلې اسلام سره ګړوي دینه علاوه نره د په اسلام شي اس حیثیت نه لري دغه دوه خبرې نه چې بدا اورید باندې رجنیول او بل ور سره دوه خبره په بال بج باندې خورز شکر نه کیم رسمینا دي ورسینا دي کیم د محرم منو کوي کیم متم منو کوي کیم والکو کیم د شاګون ټول د شریعت سره موافق نه دي او نو دی وجنه د خبره مې تاسو وکړي دا ویډیو ته سمې عزتمنه وی اوروي او یو بل ملګری ته ګروپ شه شیر کوي او بل فیسبوک شه شیر کوي چې د خلک ته دا غریږي ثواب صدا چې دغه دغه خبر شي د دې رجی یوم عاشورا د فضایل خبر شي چې څه فضیلت ده او بل دنه خبر شي چې د یوم عاشورا فلسفه صدو او بل دنه خبر شي چې مش په شریعت شي د دې پر سو ویل شوی دي سکل په چار دي نو مې عزتمنه دینه چاته فائدہ ورسېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي کای وسری په خپل نکی وکړه سوبي وټلو او کا چا د نکی بل ته وشلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي حدیث پیغمبر اسم د خلم مبارک حدیث تا نبی سلام فرمای الدال علی الخير کفاعله نکی وشین کای داستا لکه سړی په خپل د نکی کو نو مو عزتمن په چار دادو چې میش د نکی نکی بل ته وشي چې بل یو وکړو میشتو ستا په تیور حساب الله پاک کوي نو الله دا مشتا په ټوله خبره باندې اعمال قبول توفیق مشتا نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین